محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده په پېشمنۍ کې ستا سترګې وغړېدلې او ته راپاڅېدلې پېشمنۍ ته. د پېشمنۍ کې دا وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستا تمامې دعاګانې دا به قبلوي. دا زه نه یم، دا نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي چې کوم سړی د شپې راپاڅي او دا دعا ووایي او بیا د هغې نه بعد چې دی کومه دعا کوي، الله پاک به د انسان دعاګانې دا قبلوي. محترمو که د چا څه حاجت وي، د چا څه مشکل وي، د چا په د نوکرۍ اراده وي، دغه رنګې څوک په تکلیف کې وي، دغه رنګې د چا د رشتې مسله وي، د محبت مسله وي، چې څومره حاجات وي محترمو، د مال او دولت حاجات وي، چې هر قسمه دعا محترمو تاسو وکړه، انشاءالله العزیز الله پاک به لازما قبلوي. ځکه محترمو د الله پاک د نبي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکه دعا ده. کوشش وکړو چې خپل هم وکړو او ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړو چې نور خلک هم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. محترمو وظیفه داسې ده، نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی د شپې دا راپاڅي او دا کلمات ووایي، نو د انسان په زړه کې څومره خواهشات دي، څومره تمناګانې دي، د انسان په زړه کې هر قسمه کو دعا وي، الله پاک به تمامې دعاګانې ولې قبوله کړي. انسان پر زړه باندې چې څومره ارمانونه دي، تمام ارمانونه تمام امیدونه الله پاک به د انسان له پوره کړي. که د انسان په هر قسمه مصیبت کې وي، الله پاک به له تمام مصیبتونه دا به ختم کړي. محترمو دعا ډېره زیاته مختصر ده او ډېره زیاته شارټ ده، نو کوشش وکړو دا وظیفه به خپله هم وکړو، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو. یاد ساتئ محترمه وظیفه ډېره زیاده د کمال ده، خو موږ به څه کوو؟ مکمل یقین سره، مکمل اعتماد سره انشاءالله العزیز بالکل دا وظیفه کار وکړي. که کار یې ونه کړو نو کمنټ کې راته ووایئ چې کار یې ونه کړو، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده او دغه وینا لازما محترمو الله پاک یې قبلوي. نو زموږ سوال به کله قبلېږي چې کله زموږ مکمل یقین د الله پاک په خزانو باندې وي. بعض وخت موږ وظیفه کوو، ښه ډېره وظیفه کوو، والته کې زموږ یقین نه نو کار نه کوي، یا موږ وظیفه هم کوو خو دنیا لاس شل کاره نور هم را به مخه کړي، کاونټر هم راسره لاس کړي، ټي وي هم ګورو، کمپیوټر هم راسره لاس کړي، چې خبرې هم کوو، بس هر څه کوو، ذکر هم کوو، سره خبرې هم کوو، داسې نه مکمل یکسویې سره. بس پېشمنۍ کې راپاڅېدې او ځان را کلمات یو شپېرې ووایه، یا 11 پېرې ووایه، یا 3 پېرې ووایه او د هغې نه بعد دعا وکړه، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمامې دعاګانې دا قبلوي. نو وظیفه محترمو داسې ده، او د هغې نه مخکې شرایط ده چې د کوم سړي په خېټه کې آرام وي نو دعا به نه قبلېږي. کوم سړی داسې وي چې د لمونځونو اهتمام نه کوي، دغه رنګې ده قرآن مجید اهتمام نه کوي، نو دعا نه قبلېږي، خو لږ معمولي زور ورکوي. نه هغه سړي دعا به دا لازما قبلېږي چې په خېټه کې آرام نه وي، ګناه کبیره نه کوي او 5 وخته لمونځ او د قرآن تلاوت کوي، انشاءالله العزیز دا په آن پان کې دا قبلېږي. او دعا داسې ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسکرین شاټ والے ځان سره سنبال کړئ، او چې کله د پېشمنۍ ټایم راشي نو دا وظیفه لازمه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو تمامې دعاګانې دا به قبولې کړي. کوشش وکړئ محترمو ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.